صاحب غرض د امام بخاری دا ده چې یو سړی په مجلس کې کینی نو ناسته به د سهولت مطابق وي که پرلت ورته سهولتي که په یو زنګون سهولتي که کوناټي په ځمکه لګوي او دا پته دا پونډۍ خېټه سره یو ځای کوي احتبا کوي چې په کومه طریقه درته سهولت یو کشف عورت نه راځي په هغه طریقه کښېنه. وبه قال حدثنا الى اخر عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين مخکې تیر د کنه اشتمال السما او احتباط دواړه درې څلور وارې تیر دي او دوه قسمه بیع ملامسه منابذه بای به مشتری د کپړه ورواچول بیع به تمامه ولا ملامسه مشتری به د بای په څادر لاس کې خو د بای د مشتری بیع به تمامه شو کړي یو جانب برازا وو که بنول باب من ناز بين يدي الناس من لم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر او یو کس بل ته پټه د راز خبره وي کې د خلکو مخ کې خدای بیا چاته د راز خبره نه ښکارا کوي د خپل محبوب او ملګری خو چې کله وفات کیږي عند الوفات بیا ښکارا کوي نو هغه جایزه ده. قال حدثنا إلى آخر عن مسروق حدثتني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت إنا كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا لم تغادر منا واحدة فأقبلت فاطمة تمشي لا والله ما تخفى مشيتها مختلف نوع اغه ترلل او قدمونه د فاطمه له قدمونه د نبی پاک نه یو خو د فاطمه بیبي په صورت کې د نبی پاک سره مشابه و بل په لب لهجه کې بل په نشست او برخاس او قدمونه تلو یو شانت او مخالف نه لما راها رحب قال مرحبا بابنتي ثم زما لور دې په خیر راشي خپل خي طرف ته کېنه ولا عن شمالي ثم سارها فبكت بكاء وکه ورته خبر او کاغه وجړل فلما راى حزنها سارها الثانيه اذا هي تضحك دویم ځلې ورته پټه خبره وکړه په خندا شو انا من نسائه خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر من بيننا ثم انت تبكين فلما قام رسول الله فاطمه من ټول د رسول الله بي بیانیو زمون په منځ کې تا ته د راز خبره وکړه یو ځل دی وجړل بیا دی وخندل من ته وایا فاطمه خور ورته ما كنت لوفشي على رسول الله سر زد خپل بابا جان سر نه را ښکارا کوم ما كنت لأمشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لها عزمت عليك بما زتا ته قسم در کوم په سبب دی هغه حق چې زما په تا باندې د زستا مورم مین دي کنه منکوحت ولا بلما اخبرتني اوس خو راته وای کنه قالت اما الان فنعم فاخبرتني قالت اما حين سارني في الامر الاولي فانه اخبرني ان جبريل كان يعالجه القران كل سنه مره وانه قال ما ته وی بچي جبريل بار کال یو ځل راته قران دور کو سکال دو ځل را سره وک معلومیږي دا چې زما د مرګ نیټه قریبه ده فاتق الله واصبري فاني نعم السلام زستاسو بهترین میرے کاروان متا سونه بمخ کې زما خیرت قالت فبكيت بكاء الذي رايت فلما رجع يثارني چې بابا جان زما غم ولید نو دویمه خبره راته الا تدين تكون سيد النساء المؤمنين وسيد النساء د دې امت او دا مغازی کې متیر ده یا د ټول امتونو د زنانو سردار شیل باب استلقاء استلقا ستون استاخ ملاستا چې وسړی ستون استاخ وګت پروتي نو دا جایز ده کنه او جایز ده. وبه قال حدثنا الى اخره قال اخبرني عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا واضعا احدى رجليه على الاخرى دې دوه صورتونه دي چې همداسې د پخې اوږدې کړي دي یو وخت په بل راوړی یا چپه ودرې خیور باندې وړی یا خیور درې چپه دواړه صورتونه جایز دي خو چې نور څوک نه او کوي چې تاغي سره به تکلف یې باب لا يتناجسان دون الثالث یو مجلس کې درې کسان ناست او دا دوه کسان غوږ کې یو بل سره پسیږي او دا یو دنه وای نو دا منه دا ولی دی یو سره سوچ پیدا شي چې ګوند زما په خلاف منسوبه جوړي ما وجنی کڅ کيل وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تناجوا بالاسم والعدوان الى قوله فليتوكل المؤمنون وقوله يا ايها الذين امنوا اذ ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه سبب کا به حضور دربار ته خلق ملاقات تر روانو حضور به آرام ته نه پرخو الله حکم راولې کوي چې څوک ملاقات ترازی مخکې د لګ صدقه نو صدقه خور چا نه شو کولای ازدحام غنګونه لګه کم شوال والله خبير ما تعملون به قال حدثنا الى اخر عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
إذا كانوا ثلاثا فلا يتناجسان دون الثالث باب حفظ السر. هر چا چې تا ته د پټه د راز خبره وکړه د هغې ساتل پتا فرض علی العین یا به چاته نه ښکاره کړه. وبه قال حدثنا الى اخره قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال اثر الي النبي صلى الله عليه وسلم سرا فلما اخبرت به احدا بعده ولقد سالتني ام سليم فما اخبرتها به. وای ګوره چې خپلې ښځې ته مې نه دي ویلې نو بل چاته به یې څه ووایم، یا چې یو انسان مور ته ونه وایي نو بل ته به چاته وویل. باب اذا كانوا اكثر من ثلاث فلا باس به. او که یو مجلس کې ډېر خلک ناست دي او دوه په خپلو کې سرګوشي کوي بیا منع نه ده، ځکه کسان ډېر ناست دي دوه سره ګپ لګوي درې ګپ لګوي. وبه قال حدثنا الى اخره عن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثا فلا يتناجى رجلان دون الاخر حتى تختلط بالناس اجل ان يخذ من اجل ان يحزنه دی وجنه چې دریم فکرمن او غمجن نشي چې دی دا دواړه پسپسه کې کوي نو څه لپاره کوي، زما لپاره کوي که څنګه. وبه قال حدثنا الى اخره عن عبد الله رضي الله عنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما قسمه وقال رجل من الانصار ان هذه لقسمه ما اريد بها وجه الله يقول ما والله لا اتين النبي صلى الله عليه وسلم فاتيته وهو في ملئ فسارته فغضب حتى پټ مې ورته غوږ کې وویل ګوره فساررته حضور غوسه شو مخ مبارک تک سور شو ثم قال رحمت الله علی موسی اوذی باکثر من هذا. دی خو وایي چې پیغمبر دا تقسیم کې دی الله رضا مطلوب نه و دی باندې زما زړه ته دوک ورسېده و زمانه زیات دوک حضرت موسی علیه السلام ته هغه صبر کړی موږ صبر کړو. باب طول النجوى وقوله وإذ هم نجوى. نجوى ګوره مصدر ده کنه نو فلهذا مجلس ته ویل کېږي دلته سر په دې باندې موصوف شوی ده او دی چې کله ومن ناجیت فوصفهم بها او دا مجلس موصوف شوی ده په نجوا باندې مبالغتن لکه زیدون الدل والمعنی یتناجون چې دی په مجلس کې یو د بل سره سرګوشي کوي او اوږده سرګوشي وکړي. وبه قال حدثني الى اخي انس بن مالك رضي الله عنه قال اقيمت الصلاه ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يناجي حتى انا واصحابه. و په ولاړه باندې دومره اوږده سرګوشي پټ ور سره غږېده په وخت کې چې صحابه په ولاړه باندې د خوب جړکې ورته ورکې. ګوره طول النجوا دا مناجات اوږد شو کنه و سوال دا د داسې ټیم کې چې اقامت ویلی شوی یو کس راسي امام سره خبره کوي دا جایز ده که د دین خبره که د امنیت عامه خبره که د مصلحت عامه خبره نو بالکل ورسره کولی شي او که د دین خبره نه وه د امنیت عامه خبره نه وه د مصلحت عامه بیا به نه کوي. باب لا يترك النار في البيت عند النوم. چې کله وده کېږي نغري کې یا اوري یا دګې چوله لګېدلي دا بله مه پرېږدئ دا مړه کوئ ځکه ډېر کرته د وړوکي اور نه پوره کورونه سوځېدلي دي. وبه قال حدثنا الى اخر عن سالم عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. وبه قال حدثنا الى اخر عن ابي موسى رضي الله عنه قال احدى قبيل بالمدينه على اهله من الليل فحدث بشانهم. خلکو دی هغې کیسه رسول الله ته وکړه چې اور یې کور کې لګېدلی او د شپې نه اور همداسې پریښی و ټول کور وسوځېده. رسول الله ویل دا اور ستاسو دشمن ده فاذا نمتم فاطفئوها چې کله تاسو مړه وده کېږئ نو دا اور وجنئ. وبه قال حدثنا الى اخر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمر الانيه واجب. چې څومره لوښي په کور کې د ماکولاتو مشروباتو فواکهو دي د هغې سرونه پټوئ واجف الابواب دروازې بندوئ خو چې د لوښي سر پټئ بسم الله وایه دروازه بندئ بسم الله وایه واطفئ المصابیح ډیوې باتئ او بلفونه مړه که بسم الله وایه فإن الفویس قطع دا مګه نه ده مګه ربما ډېر کره جرت الفتیله د اور شغله یا باتۍ لګېدلې راکاږي په کمبلو بړستنو توشکو کپړو کې واچي یا خاشاکو کې اور بل شي فاحرقت اهل البیت ټول کور وسوځېږي دې سره. یا لکه حضور مسوله باندې ناست خبرې کولې مګه وه چېرته د اور بره لمبه خوله کې نیولې ورای وړه او د نبي پاک په مسوله یې واچوله او د ورغوي برابر ځای پکې وسوځېده. رسول الله وی خدای دې په دې لعنت وکړي نبیم نه پیژني ولیم نه پیژني دا اور نو فویسقه ځکه ورته چې دا ډېره ورانکارې ده بره لمبه چې کم طرف ډکي کې اور نه هغه خوله کې ونیسي رای وړي
خشاکو کې ورواچي په کمبلي ورواچي په بل څه پورا کور مدینه کې دینه سوځېدلی ول باب اغلاق الابواب بالليل. خو ګوره کمې دروازې او د لوښو دغه سرونه چې په بسم الله بند شي شیطان او وبایي مرض هغې کې حلول نه کوي او شیطان تصرف او که دروازه دې بنده کړه لوښي سر دې یا کلاو پرېښوده یا دې ورباندې څه کېښودل خو بسم الله دې ونه ویلې وبا هم پکې حلول کوي او شیطان هم پکې تصرف کوي. وبه قال حدثنا الى اخره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اطفئوا المصابيح بالليل اذا رقدتم وغلقوا الابواب واوكلوا الاقصيه وخمروا الطعام والشراب قال حمام واحسبه قال ولو بعود وای که نور هېڅ نه یي که نه وای دغه شانتې او لرګی راواخلئ ارزنې ورباندې کېدی بیا هم وبا نه نازلې حلول نه کوي او نه شیطان تصرف. باب الختان بعد ما كبر ونتف الابل. اوس وګوره دا خبره د باب الاستئذان ده او دلته پکې راوړو باب الختان ختنه کول بعد ما کبره پس د دې چې یو سړی بالغي مشري ځواني بوډای او د ترخونو ویښته لرې کول د دې څه مناسبت د کتاب الاستئذان سره دار موږ ته چې الله تعالی زامن راکړي موږ تاسو ته نو په اومه ورځ نوم دو سرې خرو او ګډه لالو یا دوه ګډان و عقیقه ولیمه کوو که نه عقیقه کوو نو عقیقې ته خلک راځي که نه راځي ګاڼه ګوڼه وي که نه د ماشوم په کور کې نو بیا به د اجازت ضرورت وي که نه مناسبت پیدا شو که نه نو ختنه دا سنت ده پس د بلوغه چې یو سړی مشري نو ختنه سنت ده او دا چې په هسپتال کې په بیډ باندې واضح خوټې پروتي نو دا عورت ښکاره کول دا حرام دي که نه دي پټول فرض دي که نه دي نو ته به د سنتو دپاره فرض خپل لاندې کوې نو دی به نه مجبوره کوئ په سنت باندې بس پرېږده همداسې خوبه به ګرځي او که یو سړی خپله ځان سنتولی شي ابراهیم علیه السلام د 80 کلو په عمر کې په تیشه باندې ځان سنت که خپله ځان سنتولی شو چې کشف عورت بل ته رانشي ډېره ښه ده او که یې نه سنو نو په ډاکټر به ځان نه سنتوي ځکه عورت پټول فرض دي او ختنه سنت ده. وبه قال حدثنا الى اخر عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطره خمس الختان والاستحداد ونتف الابل. سنت قدیمه د انبیاء پنځه دي ختنه ده استحداد زیر نفس صفائی ده نتف الابل د ترخونه ویستان قص شارب چې کم بریتان په شونډو راوړېدلي او نوکان کټ کوله. وبه قال حدثنا الى اخر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختتن ابراهيم بعد 80 سنه واختتن بالقدوم. اتیا کلنۍ کې واختتن بالقدوم په تیشه باندې ځان مخفف قدوم بنوي مخفف به وي قدوم تیشه قدوم جدید عربی کې تبرګی تم وای او قدیمه کې تیشه خو پیژنوله. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم الى اخره عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس رضي الله عنه مثل من انت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس نه چا تاسو چې کله حضور وفات کېده د حضور د وفات په وخت کې ستا عمر څومره و نو قال انا يومئذ مختون وی زه په دې وخت کې سنت شوی وم زما ختنه شوې وه. ابن عباس ویل هغه ورځو کې زما ختنه شوې وه او عربو عادت دا و چې تر هغې پورې به بچیان نه سنتول چې ځوانان شوي به نه و چې ځوانان به شو یا قریب الی البلوغ مثلا 10-12 کلو ته به ورسېده نو بیا به یې سنتول. دا ولې انسه فلسفه درته معلومه ده؟ فلسفه دا ده چې سنت وخت کې ماشوم نه وینه لږه لاړه شي. عربو دا وایي چې دې سره ماشوم ضعیف البنیه راځي چې دی دومره وي چې قابل د خوراکي نو چې کله به د 12 کلو شو بیا به سنت که قریب الی البلوغ ده نو دته به یو چرګ د ورځې خوراک ورکاو چرګان به پې ډېر خوړل چې دا وینه بیرته بدن کې پیدا شي او بدن یې کمزوری نه شي او ماشومتوب نه ضعیف البنیه رانه شي او چې ماشومتوب کې سنت کې خو خوراک نشي کولی کمزوری. اوس ګوره موږ لیدلي غټ غټ هلکان به پرتوب به پې وویسته او را به یې وسته او دلته به یې کېنه او نایانو سنتول. اوس خو ښه ده اومه ورځ باندې یا په اوله ورځ ډاکټر سنت کې نه ماشوم ته څه پته لګېږي خاص نه وینه ترې نه ځي او نه ډېر تکلیفېږي. وقال ابن ادريس الى اخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم وانا ختين او زه مختون ماله. باب كل لهو باطل اذا شغله عن دعاء. هر هغه عمل چې هغه که نه دیني فایده نه دنیوي فایده نه اخروي فایده چې څوک یې کوي هغه ته لهو وایي دا عبث باطله ده. یو سړی بل ته وایي راځه جواري کوو
نو اوس وګوره دی به وایي توبه مالي دومره پیسې به دی صدقه کړي چې څومره د جوارۍ ته ویستې ویل. وبه قال حدثنا الى اخره ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا دا لات عزا ته چې وویلې که په قصد تعظیم او تبجیل یې ویلې دی کافر بیا د لا اله ووایي چې دی مسلمان شي او که غفلتن یې ویلی نو بیا د کلمه ووایي چې بیرته توجه الله ته پیدا شي. او سړی بل ته وایي راځه جواري کوو په دې نفس دعوت د ګناه باندې هم دی صدقه مالي دی وکړي چې تخفیف یې لسم راشي. وما جاء في البناء ودون ښه وایه وقال ابو آبادی کول د واده دپاره وي که غیر واده دپاره وي بنګلې جوړول 2 چته 3 5 یو د بل نه بنګله اوچتوله. عن النبي صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعه اذا تطاول الرعاة البول بالبنيان. ګوره وای د قیامت په نښو کې یوه نښه دا ده چې کم خلکو به ټول عمر وخان څرول ګډې بېزې چرولې لوڅې خپې به ګرځېده شلېدلې جامې به یې وې دی به یو د بل نه بنګلې اوچتوي داسې رعاة البهم فی البنیان چې کله تا ولیدل چې بنګلې اوچتولې چرونکو د څارویو د اوښانو د ګډو بېزو فی البنیان یو د بل نه آبادي اوچتوله بنګله اوچتوله نو ته پوه شه چې دا اوس تا موږ په لکونو ولیدل چې ټول عمر یې پلارانو نیکونو ګډې بېزې اوښان چرولي اوس که قیمتي بنګلې دي د هغوی دي قیمتي ګاډي هغوی سره دي او که د یورپ سره تجارتونه دي د هغې خلکو دي. وبه قال حدثنا الى اخره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رايتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بيتا يكنني من المطر ويذلني من الشمس ما عانني عليه احد. ما یو کور جوړاو په خپلو لاسو هیڅ چا را سره تعاون نه کو د خټو لوټو نه ابن عمر صاحب وای او د دې لپاره مې جوړاو چې په ژمي کې مې د باران او یخنۍ نه وساتي او په اوړي کې مې د ګرمۍ نه ما اعانني علی احد من خلق الله د خدای په د مخلوق کې چام زما مدد نه کو په یوازې ځان لګیو مل. وبه قال حدثنا الى اخره قال ابن عمر رضي الله عنهما والله ما وضعت لبنه على لبنه ولا غرست نخله منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان وذكرته لبعض اهله وقال والله لقد لږ ورته وګوره ابن عمر وایي چې کوم آبادي مې د نبي پاک وخت کې کړې وه قسم د دې حضور د وفات نه پس مې یوه خښته په بله نه دی ایښې او نه مې یو بوټی نال کړی ده چې کله حضور وفات شوی همغه آبادي ده. سفیان وایي ما د ابن عمر روایت د ابن عمر زوی ته بیان وی زوی ویلی والله لقد بنا وی زماری په الله قسمی چې زما بابا جان د نبی پاک د وفات نه پس آبادی کړې ده. و سوال دا ده چې د زوی ومنو که د پلار ومنو. د زوی او د پلار منځ کې تعارض پلار وی نه مې ده کړې زوی وی کړې ده او قسم ور باندې کوي پلار هم قسم کوي نو ته به دا جواب وکې. د ابن عمر مطلب دا ده چې ما وضعت لبنتن د ضرورت نه زیات عمارت مې نه ده کړی که مې کړی زوی به مې زلمی شوی د هغه د واده دپاره به مې کمره جوړه کړې او چې هغه وی زوی وی چې کړې ده د ضرورت تر حده آبادي یې کړې ده د ضرورت تر حده وایه. کتاب الدعوات مولانا صاحب دعاګانې چې یو سړی الله ته عاجزي کوي غوښته کوي غوښتنه کوي الله تعالی خو د دعا 15 آداب دي ترمذي کې به یو ځای کې راشي هغه آدابو سره که سړی دعا وکړي الله تعالی وی استجب لکم او چې کله نه قبلیږي نو پوهیږي چې تاسو پوه شئ چې د دعا آداب مراعت تاسو نه ده کړی. باب قول الله تعالى ادعوني استجب لكم وقول الله تعالى ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم. عن عبادتي عن دعائي څوک چې تکبر کوي ما ته دعا نه کوي زه به جهنم ته داخل کوم ذلیل. باب ولكل نبي دعوة مستجابة. هر نبی سره الله وعده کړی ده چې ته دعا کوه علی الفور ز قبل یوه دعا. وبه قال حدثنا الى اخر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها واريد ان اخذ بها دعوتي شفاعة لامتي في الاخره. ما خپل هغه دعا پټه ساتلې ده زما اراده ده چې هغه به زه شفاعت کبرا دپاره د خپل امت په حق کې استعمال کړم. وقال معتمر سمعت ابي عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل نبي سال سؤالا او قال لكل ډېر سوالونه یې کړي دي
أو قال لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. باب أفضل الاستغفار. سید الاستغفار، استغفار سید او مطبوع کم استغفار ده. واستغفروا ربکم الله نه انه کان غفار یرسل السماء علیکم مدرار، اسمان نه بدر باندې لګاتار باران وشي. ويمددکم باموال، الله به د استغفار بدل کی مالونه در کی، بنین زامن بدر کی، ویجعل لكم جنات، باغونه بدر کی، ویجعل لكم انهار، نهرونو کی به اوبه پیدا شي، کویانو کی به اوبه پیدا شي. وقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وبه قال حدثنا إلى آخره. قال حدثني شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن تقول العبد الله هغه دا ده سید الاستغفار داره چې یو بنده وي ای الله ته زما مربي متصرف واقدار نشته بل معبود مگر ته، تاسو پیدا کړم توحید فی الخالقیت شو، انت ربی توحید فی ربوبیت شو، لا اله توحید فی الالوهیت شو، او زستا بنده یم، او زستا سره په وعده باندې ولرم چې یوم المیثاق کې تا موږ نه وعده واخیسته، الستو بربکم او موږ درته قالو بلا، او زستا په وعده باندې مستطاعتو ما وعده د بندګۍ کړې ده د امکان تر حد او د خپل استطاعت تر حد به زه کوم، او پناه غواړم له شر د هغه اعمالو نه چې مانه صادر شوي دي، او زه توبه وباسم، زه رجوع کوم تا ته ستا په نعمتونو علیه چې په ما دې کړي معنا د هغې شکریه ادا کوم، و ابوء لک او زه اقرار کوم ستا په وړاندې بذنبي د خپلې ګناه، فاغفر لی الله زما ګناه وبخه فانه لا یغفر الذنوب الا انت، دا ګناهونو بخونکی ته دې ته سید الاستغفار وایي. څوک چې دا د ورځې وایي او په دې یقیني دی مړ شي په همدې ورځ مخکې له بېګا کېدو نه دی جنتي ده، او که چا د شپې وویلې او په یقین او اخلاص سره یې ویلې دی مړ شي مخکې له سبا کېدو نه دی جنتي ده. باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم باليوم والليلة. یا لکه استغفار او توبه د نبی پاک د شپې او د ورځې. وسوال در استغفار طلب المغفرت من الله، طلب د مغفرت بعد ذنبی. رسول الله خو د صغیره او کبیره نه معصوم، هغه خو ګناه کړی نه ده، هغه ته د استغفار ضرورت سره. نو ته به وایې چې نبی علیه السلام استغفار په مجلس کې به اویا ځله وویله چې پاڅېده به، اظهار د عبودیت دپاره، تواضع دپاره او تعلیم د امت دپاره چې زه د الله مغفور و مرحوم بنده یم، زه استغفار وایم او تاسو خو ګناهونو کې ډوبې، تاسو په طریقه اعلی او اولا باندې وایي. وبه قال حدثنا الى اخره. قال قال ابو هريره رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله اني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مره. دلته 70 اویا نه د مراد تکثیر ډیر زیات درود وایم. علي صاحب وایي چې رسول الله اویا واره موږ ته 200 کرته پکار ده. توبه د توبې د ګوره تعلق جبه سره ده او د ندامت تعلق د زړه سره ده. توبه کې درې حرف دی اصلي تا واو با. د تا معنا تیر زمانه ماضی کې چې څه کړي باغې الله ته وجاړه. واو معنا زمانه حال وقتی تور د اعمال اصلاح وګبا معنا باقی په مستقبل کې د ګناه نه ځان وساته. او ارکان د توبې 15 دي. اقرار علی الذنب یو، والندم علی دوا، ولوم النفس درې، وعدم القنوت عن رحمة الرب سلور، وعدم العودة إلى الذنب السابق 15. قال قد توبوا إلى الله توبة نصوحا صادقة نصوحا سچا خالصة صادقة توبة وباسية. وبه قال حدثنا إلى آخره. قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديثين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف. مؤمن ته د خپل واړه ګناهونه همداسې ښکاري لکه د غره لاندې ناستې ویریږي چې دا غر به په ما راپرېوځي. واړه ګناهونه. وان الفاجر چې کوم فاجر او فاسق او ظالم او جابر هغه ته دا ګناه داسې ښکاري که ذباب لکه مچ چې تیر شي د په پوزه فقال به هکذا. مچ دلته کینی سړی داسې وکړي غټه نه غټه ګناه به وکړي خو هغه ګناه به دته ښکاري لکه مچ چې په پوزه کینی داسې. دا د بدبخت سړي نښه ده او د نیکبخت نښه دا ده
چې وړه ګناه مرته د احد غره عمره ښکاري چې دې لاندې زه ناست یم اوس به راباندې را پرېوځي. قال ابو شهاب بيده فوق انفه ثم قال اللهم افرغ بتوبه العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكه. الله تعالی ډېر خوشحاليږي په توبه د خپل بنده دی هغه سړي نه چې دی پړاو واچي په یو ځای کې د آرام او راحت دپاره او وبه مهلک او هر طرف ته اسباب د هلاکت دي. د سره سوارلی ده په سوارلی باندې مطعومات مشروبات هلکه واوره کنه رحمت الله ځنګل کې روان ده صحرا او بیابان دشته کې یوازې هر طرف ته اسباب د هلاکت دي ماران دي لړمان دي زمریان دي لیوان دي شرمخان دي. د ستړی شو اوخ باندې ورسره مطعومات مشروبات سامان سفر یو ځای کې ګرمي ده ونې لاندې دی کېناسته اوښه یې ګونډه کړه کجاوه یې کوزه کړه او بیا یې دا اوښ دې ونې پورې وتړ او یو روایت کې وایي چې کجاوه کوزه نه وه ځکه وایي معمولي د ما کوم بیا روانېږي نو چې دی یې راپاڅې د اوښه نه وه ورکه وه دی ډېر خفه شي وګرځي اوښ پیدا نه شي آخر ډېر پریشانه بیرته راشي چې اوس خو تلی نه شمه ځنګل ده صحرا ده بیابان څوک نشته هر طرف ته اسباب د هلاکت بس همدغلته بیرته ونې لاندې سر ږدمه مړ بشم نو چې لږ وده شي بیا راپاڅي اوښه سره د مالها او مالیحانه یې د سر ته ولاړی نو دی ډېر خوشحاله شي د ډېرې خوشحالۍ نه سبقت لساني وشي سړی داسې وایي چې شکر د خدایه چې ته مې خدای او زه د بنده یم د ده خوله خطا شوه وی شکر د خدایه چې زه د خدای یم او ته مې بنده یې د دې نه الله تعالی دا سړی په دې اوښ او په دې سامان سفر څومره خوشحاله د دې نه زیات الله د خپل بنده په توبه خوشحالېږي. ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فقضى رسولا ونومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال ارجع إلى مكاني فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده بس سوارلي سر ته ولاړه یار. قال حدثنا إلى آخره قال حدثنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني هدبة قال حدثنا همام إلى آخره عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أفرح بتوبة عبده من أحد. الله ډېر خوشحالېږي لام دا د تاکید دپاره ده په توبه د بنده له یو د تاسو نه سقط علی بعیر وقد اضلوا فی ارض فلات. دلته روایت مختصر چې په اوښ ناست دي و هغه ته نه په صحرا او بیابان کې ورک شیله په ښي اړخ باندې وده کېدل او د دې ثواب او دعا کول. وبه قال حدثنا الى اخر عن من عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعه فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجي المؤذن فيؤذنه. وترونه پس به حضور په خي طرف داسې لږ غونډې آرام وفرمایه تر څو به بلال راتله چې یو سړی د شپې وده کېږي او دس وکړي وظایف وکړي د خوب دعا ووایي د دې فضیلت او ثواب. قال حدثنا الى اخره قال حدثني البراء بن عازب رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه ثم استجع على شقك الايمن وقل اللهم اسلمت وجهي اليك دا دعا ګورې مه پرېږدئ. منګه تقریبا 45 کاله نه دا دعا کوو. ما ته یاد نشي چې یاره موږ به دا پرېښې ماخوستاني خدای ما تسلیم که تا ته خپل مخ نو چې مخ دی الله ته تسلیم که چې اشرف الاعضاء د باقي بدن په طریقه اولا او ما حواله کړه تا ته امر د ژوند ټوله کاته واته والجات ظهري الیک او ما تکیه کړه خپل املات تا ته معنا اعتماد و بروسه مې پتا ده رهبتا لاجل رهبت ستا د عذابونه ډارېږم ورغبتا لاجل رغبت ستا نعمتونو ته مې امیدونه دي لا ملجأ نشته ځای د پټېدو ولا منجأ نشته ځای د بچ کېدو من که ستا د عذاب نه الا الیک مګر تا سره ده. هغه خلق به ستا د عذاب نه بچ او محفوظي چې تا له ځان ورسوي. ایمان مې راوړی ستا په کتاب چې تا نازل کړی او ستا په نبي چې موږ ته دې رالیږلی وایي فإن مت علی الفطره که به دغه شپه مړ شي نو مرګ به دې په فطرت سلیم باندې وي مرګ به دې په اسلام کامل باندې وي مرګ به دې توحید کامل باندې واجعلهن آخر ما تقول او د ټولو نه آخر کې دا کلمه ووایه استذکرهن
فقلت استذکرهن زب خامخا وایم و برسولک الذی ارسل ستا پر رسول الته نبی راغلی دلته رسول و بنبیک الذی ارسل رسول او نبی کې نسبت دی عموم خصوص له وما يقول إذا نام. چې کله سړی ود کېږي نو کومه دعا به غواړي وبه قال حدثنا إلى آخر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك أموت وأحيا. خدای ستا د نوم د برکت زه ود کېږم او بیا را ژوندی کېږم نوم اخو الموت وإذا قام قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما منګه راویخ کړو پس د دینه چې منګه ود کړی او د قیامت په ورځ به نشر او راجمع کېدل د دې لپاره وبه قال حدثنا إلى آخر عن أبي إسحاق سمع البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا حدثنا آدم إلى آخره عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال إذا أردت متعك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت وإذا مت على الفطرة. باب وضع اليد تحت الخط. چې سړی ود کېږي باید خیر لاس د ښي مخ لاندې کېږي چپ لاس په چپ پتون باندې کېږي او مخ په قبله سملي. قال حدثنا إلى آخر عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. باب النوم على الشق الأيمن. په ښي اړخ باندې ود کېدل سنت طریقه ده. وبه قال حدثنا إلى آخر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة. قال ابو عبد الله استرهبوهم من الرهبة. ګوره استرهبوهم دا د آیات جمله راوړه چون کې لفظ کې په حدیث کې لفظ رهبتان راغلی ده په دې مناسبت امام بخاری واسترهبوهم تفسیر کې سورۃ عرب 114 نمبر آیات ده. استرهبوهم دی وډار کا او رهبت معنا دا ویره ده. دا رهبتون د استرهبتون مشتق د خوف او ویره ته وای ملکوت ملک نه مشتق د سلطنت او بادشاہي ته وای دا خلک وډار کا. رهبت نه مشتق د ملکوت د تا د مبالغه د پر مبالغه په بادشاہي کې لکه عربان وی رهبوت خیر من رحمود ویرول والا بهتر د رحم کول والا نه ویرول والا بهتر د رحم. یو سړی ګناه کوي ته ورته مړه زه خدای غفور رحیم د بیا توبه وباسي اوس دا رحم کول والا شو او چې ته ورته چې الکه مکه خدای به در باندې عذاب دی الله ګرفت کې براسي نو دا ویرول والا شو کنه. نو تا ته وی ویرول والا بهتره ده د رحم کول والا نه. ان ترهب خیر ته چې خلک په ګناه باندې وډر کې له عذاب نه دی کې به ثواب ده من ان ترهم لدینه چې ته خلک تیز کې په ګناه باندې مړه خدای غفور رحیم ده. باب الدعاء اذا انتبه من الليل. چې سړی د خوب نه د شپې راپاڅي دی به کومه دعا کوي. وبه قال حدثنا الى اخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت عند ميمونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاتى حاجته فغسل وجهه ويديه نام ثم قام فاتى القربة فاطلق شناقها ثم توضا وضوء بين وضوءين لم يكسر وقد ابلغ فصلى فقمت درمیانه او داسې وکړه نه ډېر اوبه استعمال کړي او نه تقطیر وکړه او ټول اعضاو ته اوبه ورسولې. فتمطيت كراهية يرى كنت أنقيه فتوضأت فقام يصلي فقمت عن يساري فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه منځ پورا ک دیار لس رکعات درې وتر او لس رکعات نفل. خریده به مبارک بلال راغیل بیا یو داس ونه ک زګ د انبیاء په خوب او داس نه ماتیږي. وكان في دعائي اللهم اجعل في قلبي نورا وبصرا. خدای زما زړه کې نور عظیم واچو نور د ایمان او د عرفان او معرفت زما سترګو ته نور د ایمان نصیب کا چې مبصرات به باندې وګورم چې ته به راضي کېږي د خپل رضا لپاره استعمال کا زما قوی سامعي ته نور نصیب چې هغه مسموعات ور باندې وورم چې ته په خوشاليږي. زما یمین خیر طرف نور چپ طرف ته نور مخ ته نور شاته شپږ جهاد دی او شیطان د شپږو جهاتونو په انسان حمله کوي ټیکي وسوسه
د شپږو جهاتو ته نبی پاک نور غواړي وجعل لی نورا خدای ما ته نصیب کا نور عظیم شان په اعتبار د هر اندام سره قال قريب وسبع في التابوت فلقيت رجلا وسبون فی التابوت څه معنا و اعضا و اندامونه ذکر ک کم چې د انسان په بدن کې دي فلقيت رجلا من ولد العباس حدثني بهن فذكر عصبي ولحمي ودمي خدای زما د بدن پټو ته زما د بدن پټو ته نور نصیب کا ځکه د بدن قوام او دوام په پټو ده ولحمي زما د بدن غوښو ته نور نصیب کا ځکه زما د بدن غوښې زما زینت دي زما وینا ما به الحیات ده زما ویختان ما به زینت دی و بشری زما د بدن سرمن تم نور ځکه دا ما به الامتیاز د حیواناتو سره و ذکر خصلتین او دوه خصلت نورم ذکر کړي دي دوه څه دي چې رحمت الله اډوکی او چربی اډوکی ځکه بدن خو د ټولو مجموعه باندې روان ده کنه زما د بدن اډوکو تم نور نصیب کو چربی تر وبه قال حدثني الى خلال ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد انت نور السماوات تم منور السماوات ومن فيهن څوک چې اسمانو کې د نور سپوږمۍ عرش کرسی او تا ته حمد ده انت قیم السماوات تم مدبر د اسمانو زمکو یو څوک چې په د اسمانو زمکو کې دي تا ته حمد او ثنا زلن بدن سرمدن ده ته حق موجود واجب الوجود وعده د حق دي ثابت دي نفس الامر دي قول فیصله دي حق دي ستا ملاقات بعد الوفات حق ده جنت او جهنم موجود دي حق دي او دغه قیامت حق د خپل مقرره ټایم انبیا حق دي محمد علیه السلام حق د تخصیص بعد تعمیم خدای لک اسلمت و علیک توکلت و بک امنت و الیک انبات رجوع متا و بک خاصمت او ستا په مدد خو زه د کافرانو سره جنگ کوم و الیک حکمت او چې په کوم مسله کې اختلاف یا غستا قران ته راوړم فیصله په قران کوم فغفر لي ما قدمت و ما اخرت ما چې څومره ګناهونه کړی دي مخکې ورسته معنا دا در چې و زمانه حال کې او مخکې ماضی کې یا ما پټ کړي یا ما ښکارا کړي دي انت خدای دارا توبخه انت المقدم للاعمال الصالحه هم دا ته وړاندې کوونکی یو بنده لره نیکو ته و انت المؤخر هم دا ته ورستو کوونکی یو نیک بنده لره له ګناهونو نه لا اله الا انت او لا اله الا غیرک دا به په انتها کې ویل بس هلا بشر ابو داود